شيء ثابتة قالوا الحق ده فاعل دي قال ده فقال كل شيء ثابتة والعلم بها متحقق ده مفعول دي قال ده دا سوي چې الحق دا سی ویلي چې قال كل شيء ثابتة والعلم بها متحقق اوس متریز وای چې الحق متبادر معنا اهل سنت والجماعت دا معنا چې اهل سنت والجماعت دا څه کړی ده چې قال كل شيء ثابتة والعلم بها متحقق سره دې خبره نه چې سوا د اهل سنت نه چې نور متکلمین دي لکه معتزله شیعه یا جهمیه یا مرجئه بلکې حکما ورته واخلي ټول داسې وایي چې حقایق کل شی ثابته موجودات چې مول عقیده کې موجودات دي چې دا اسمان دا مځکه ده دا انسان دا حیوان ده موجوده دا نفس الامر کې موجود دي به د اعتقاد دا ټول متکلمین داسې وایي بلکې حکما ورسره دي داسې وایي او ټول داسې وایي چې والعلم بها متحقق موږ په دې باندې یقین ده سره د تصور نه موږ د موجوداتو تصور هم ستا په دې باندې مو یقین ده نو بیا تخصیص اهل سنت سره دا ټیک نه ده اصل مراد اهل حق نه اهل الوجود حق بمعنى الوجود ځکه حق بمعنى ثابت والوجود دا معنی چې ټول اهل وجود داسې وایي چې حقایق کل شی ثابته والعلم بها متحقق دا غلط ده ځکه اهل الوجود کې هو سوفسطایان داخل دي سوفسطایان هغه خلک دي چې د غلط عقیده قائل دي غلط قول کوي علم غلط قائل دي هغه داسې وایي چې حقایق کل شی ثابته نستا بلکې دا وهم ده وهم څه معنی یعنی نه عقیده کې ستا ظرف ته وجود عقیده نه ده انا ظرف ته وجود نفس الامر ده بلکې دا صرف وهم ده وهم دا معنی چې هغه پر واقعیت نه نه په ظرف الاعتقاد کې نه په ظرف النفس الامر کې او بعض سوفسطایان داسې وایي چې دا حقایق کل شی یعنی موجودات دا وهم چې خو نه دي اعتقاد چې دي ظرف الاعتقاد چې دي ظرف نفس الامر کې نشته بې د اعتقاد یعنی چې تا کې دا کې وایي چې دا سما ده به پته سما ده بې د اعتقاد نه دا سما نه ده اهل وجود کې حدود داخل دي ځکه دو اهل الوجود دي کنه دو موجود خلق دي لکه حکما متکلمین اهل سنت وجود لري خو سفسطایان وجود لري یو خدا کی دنه ده چې حقایق کل شی ثابته والعلم بها متحقق دا څنګه وایي چې موجودات په عقیده کې دا په نفس الامر کې دي بلکې څوک وایي دا وهم کې دي څوک وایي چې اعتقاد کې دي بې د نفس الامر علم نه پمني بلکې بعض خلک شک قائل دي علم دلته په معنا دی یقین او تصور سره ده شک مقابله سره ده او سوفسطایان د شک قائل دي دا سوال څه دوه شکل ده جواب دا چې اهل حق نه مراد دي اهل سنت والجماعت اما مقوله دغه عبارت ته چې حقایق کل شی ثابته والعلم بها متحقق چې دا اهل سنت د دې دوه مقولو قائل دي اته تی اعتراض کوي چې نور متکلمین ډیر دي هغه دا دوه خبرې مانی حکما ډیر دي دا دوه خبرې مانی به اهل سنت سره تخصیص ولیکه جواب دا چې اهل سنت په نسبت سره نور ته غالب الوجود دي دا نور مغلوب الوجود دي نو غالب الوجود دا معنی چې وجود دې دوه ترقی ده
مغلوب الوجود دا معنی چې وجود د دوته د مقابلین وجود دا ورو کمی کوي کل عدم درجه ته ورسېد. نو اهل سنت غالب الوجود دي. ادینه ما سوا خلق دي متکلمین یا نو حکما دا مغلوب الوجود دي. غالب الوجود کل موجودی مغلوب الموجود کل معدومی. نسبت قول موجود تکیږي، نسبت قائل موجود تکیږي، نه معدوم تکیږي. دیو جن موږ اهل سنت والجماعت ته نسبت چې قال الک اهل سنت والجماعت دا خبره کړې ده. یا دا جواب چې اهل سنت هم قائل دي د دوه مسلو، نور حکما متکلمین هم قائل دي د دوه مسلو. اهل سنت صرف په دې دوه مسلو چې نه دي اهل حق، بلکې مجموع ما فی الكتاب هم دو قائل دي. یا ټول مجموع ما فی الكتاب دو منی. ادا نور حکما متکلمین خدا دوه منی، خدا نور کتاب نه منی. نو دیو جنا اهل سنت والجماعت قول دا غالب سے ادا متحقق سے، ادي نور حکما متکلمین والقول مغلوب سے کل عدم سے. دیو جن نسبت قول اهل حق تو وای اهل حق حقائق الاشیاء ثابته موجودات اعتقادی دا نفس الامر کی دي، صرف اعتقاد کی نه دي. والعلم بها متحقق امور قضیه یقینا تصور دوا سره دا هم کله خدا غدا. خدا نور حکما متکلمین هم دي دوه قائل دي، خدا نور کتاب خو نه دي قائل دو، او متکلمین هم اهل سنت خو دي نور کتابم قائل دي. نو دو قول غالب سے دو مقابلین قول مغلوب سے. غالب کل موجود والمتحقق ہے، مغلوب کل معدوم. نو یو قول معدوم دو الموجود، ځکه نسبت قائل دو ته اهل سنت ته. دوا جواب. دریم جواب دا چې مقوله صرف دا نه ده قائل کله شای ثابت ده، والعلم بها متحقق. ٹھیک ته اهل حق اهل سنت والجماعت دي، او مقوله صرف دا دوه ټکي نه دي، بلکې مقوله حقائق الاشیاء واخله الى اخر الكتاب. دا مقوله ده. اشکه نشته چې د ټول مقوله قائل صرف اهل سنت. دا معتزله متکلمین او اهل حکما دا دوه به منی پکې دا دوه. خدا مجموع ما فی الكتاب کو نه منی کړي. مجموع فی الكتاب د اهل سنت رائے مطابق دا کی دې دی پځه. نو په دغه ور درې جواب مورو چې اهل حق نه مراد اهل سنت دي، اما کله دغه دوه دي. او دو غالب الوجود دی او دا نور مغلوب الوجود دی. غالب الوجود کل موجود، مغلوب الوجود کل معدوم. دیو جن نسبت کول دوته. یا چونکه اهل سنت دې دوه قائل دي، نور دې دوه قائل. اهل سنت دې دوه قائل دي، دا نور کتاب قائل دي. نو دو قول غالبه ده. ادا نور ول قول مغلوبه ده. غالب کل موجود، مغلوب کل معدوم. ځکه نور قول سره ختم دلته. ځکه نسبت کول دوته. اگر کوم مقوله دا دوه ټکی دي، یا جواب دا چې مقوله مجموعه فی الكتاب صرف دا دوه عبارت نه دي. اول ټکی نه ونی ځکه حقائق الاشیاء تر اخر کتاب پورې دا مقوله ده قاله. اې دې مجموعه فی الكتاب په صرف اهل سنت قائل، نور خو نه دي قائل. یا جواب دا چې اهل حق نه مراد اهل الوجود نه دي، چې تا په اعتراض کې دوم شک ویلو، بل اهل حق نه مراد اهل حق فی هذین المسألتين. اهل حق فی هذین المسألتين دا دوه مسلې مقوله دي. او اهل حق نه مراد اهل الوجود نه دي چې توای چې اهل الوجود څخه صفستایان داخل دي، خدا نه مني. نه اهل حق فی هذین المسألتين په دې دوه مسلو کې اهل حق، په دې دوه مسلو کې اهل حق اهل سنت دي، حکما دي، معتزله دي، شیعه دي، ټول دي. سوا دي صفستایان نه، دا ټول نه مراد. قال لك وی وای اهل حق فی هذین المسألتين شوي چې حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق. دا هو اهل حق فی هذین المسألتين. ادینه بعد چې د کتاب شروع کیږي آیا به اهل سنت والجماعت په تابع ده. اوس وای او حکم المطابق للواقع
يطلق على الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتمال على ذلك. دا اهلیت چې فاعل د قال ده مستمل په ترکیب اضافي جزء اول خو واضح ته چې اهل ده او جزء ثاني غیر واضح ده په اعتبار د معنا ترکیبي سره اچوا چې اهل مضاف ته تدا معنا ترکیبي ده په دې معنا ترکیبي کې جزء اول واضح او جزء ثاني غیر واضح چې حق څه معنا کیږي بل دا ده چې په محاورات او په عرفیات او په مسایلو کې حق اصلي د دواړه ذکر کیږي دې حق اصلي د څه فرق شته نو دا جواب کوي دا یو د حق مفهوم بیانوي ا جواب ته اشاره کوي چې حق مفهومان او صدق مفهومان یو شی دي چې کوم مفهوم دی حق ته مفهوم دی صدق ته بنا په مسلک الجمهور صدق حق باندې فرق شته په اعتبار توصیف سره یعنی حق صفاتونه ده صدق صفاتونه ده په موصوف په حق باندې ادیان عقاید مذهبونه دا ټول موصوف بالحق ګرځي حق صفات ګرځي خلق وایي چې دا قول حق ده عقیده حق ده دین حق ده مذهب حق ده الصدق هغه په ترکیب توصیفي کې دی قول صفات ګرځي غالبا انور پر نادرا به خلق وایي قول صادق ده ذات وایي دا نه وایي چې عقیده صادق ده کله کله وایي خو غالبا نه وایي دین صادق نه وایي مذهب صادق نه وایي حق وایي نو جمهور په مسلک باندې تشریح کوي چې جمهور مسلک دا ده چې مفهوم د حق او مفهوم د صدق یو ده یو مفهوم ده فرق په توصیفاتو کې ده اوس مفهوم د اصله یو ده صدق دا یو ده چې اصل کې حق چې ده دا د قضیه صفات ګرځي چې قضیه حق عقیده صفات ګرځي چې عقیده حق دین صفات ګرځي دین حق ده مذهب حق ده اوس قضیه صفات ګرځي ظاهر خبر ده چې قضیه خو قول ترکیبی ده دا خو یو قول مرکب د جمله خبریه ده جمله خبریه چې خبریه ګرځي لوجه د نسبت تام نه ګرځي چې دې کې کوم نسبت ته په ذهن کې دا په حیثیت کې وقوع نفس الامر سره ده ادا نفس الامر نه حاکی ده نو اصل د قضیه دا ده چې دا یو قول ترکیبی ده مشتمل په نسبت تام خبري ده یعنی د مبتدا خبر من کې کوم نسبت تا دا خو اصل کې ذهن کې ده او په دغه صفت په ذهن کې ده چې دا په واقع کې مستا ادا هغه واقع نه حاکی ده نو حق کې دا اصل چې چونکه د قضیو صفت ګرځي د عقیدو د دین د مذهب صفت ګرځي ا قضیه خو په نسبت تام مشتمله ده ا قضیه ته چې قضیه وایي دی وجنه وایي چې دې کې یو تعلق پروت ته مبتدا خبر باندې کیا حق ده نفس الامر نه نو اصل کې دا حق څه ده دا د نسبت صفت ده ادا مراد ده چې دا نسبت په قضیه کې چې دا په حیثیت دی وقوع نفس الامر سره پروت په قضیه کې دا مطابق واقع نفس الامر سره بلا حق وایي او هم دا تصدیق وایي صدق هم د قضیه صفت ګرځي ا قضیه مشتمل په نسبت تام خبري باندې ده او نسبت تام خبري چې په ذهن کې دا په دغه صفت دا واقع شمسته دا واقع نه حکایت ده نو صدق هم دا ده چې دا د نسبت صفت ته چې دا نسبت په قضیه کې مطابق واقع سره دا حکم دا صدق ده نو په حق صدق کې مطابقت معتبر ده نسبت حکاینا نسبت واقعي سره چې کوم نسبت په حکایت سره ده په ذهن کې ده دا چې مطابق واغلی واقع سره پس دغه ته حق وایي او دغه ته صدق هم وایي دا یو مفهوم دی ادوارو ځکه ویل والحكم المطابق للواقع دا حق څه ده دا نسبتانه خبرې ده
المطابق للواقع صاحب په ذهن کې د پدې صفت دا نفس الامر کې پروت ده او واقع سره مطابق واخلي دا حق صدق دواړه ده دواړه د قضیې صفات ته د نسبت تام خبري صفات اوس موصوف څه بیانې کله کله خدای چې کوم مفهوم بیان کړي حق دا هو عین د صدق مفهوم ده بیا خدای مفهومان یو ګرځي دا وایي یو دي کنه فرق په توصیفاتو کې ده يطلق على الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب حملي دي دا حق څخه من حيث الصفه دا حق يطلق معنا حمل راځي دي حق فایت کی صفت سره ده صفت به محمول ګرځي په اقوال باندې په قاعده باندې په اديان باندې په مذهبونو باندې خلق وايي قول حق عقیده حق دین حق مذهب حق بیا وايي قول صادق اوس دغه دي سوال کوي چې قول پر حق صفت کې دی ځکه قول مستمل په نسبت خبري ان نسبت خبري به مطابقي واقع سره نو ټول ترکیب د په تابع باندې واقع سره مطابق دي دا پر حق صفت ټیک ده په عقیده کې هو نسبتان خبري نه ده عقیده هوایي ما رسخت في الاعتقاد او دین هغه مسائل توای اتفق علی الملل اهل الملل چې متفق یا دین وای اما ځاویغه مسئله توای يذهب اليها رای المجتهد چې مجتهد رای ورتلاړ دا قضیه نه دي نو حق په قول کې فرض کړی چې قول په نسبت خبري مستمل ده هغه نسبت خبري واقع سره مطابق کله مخالفي چې مطابق به حق وځي نو عقیده هم راسخت في القلب توي اديان دي توي چې اهل ملل په متحدي مذهب جمع دغه مسلې توي تذهب الى راي المجتهد دې پر حد سره صفات کوي چې کوم نسبتانه خبري نشته یوې به اعتبار استعمال على ذلك دا وای دا دل وجنه دي ته کوي دا مشتمل دي دا عقیده هم دین مذهب هم على ذلك په نسبت باندې مشتمل دي هم په نسبت مشتمل دي کنه حکم باندې مشتمل دي خدا دې چې قضیه دوه قسمه ده یو ملفوظ یو معقول قول قضیه ملفوظه کې شایع کثیر ده عقیده قضیه معقوله کې ده نه نظر کې قضیه پرته ده ادیان جمع دي دین دا مسلو ته وایي چې زړه کې پرتی مذهب جمع دي مذهب دا مسلې ته وایي تذهب الى راي المجتهد في القلب دا قول قضیه ملفوظه ده عقیده دین مذهب دا قضایا في القلب ولا قلبي نو قضیه خودي کنه نسبت تپکه په اعتبار استعمال علی ذلك حق اطلاق کے پاس دی کې دي دیو جن کې دي استعمال علی ذلك دا درې وړه چې عقیده دین مذهب دا مشتمل دی علی ذلك په نسبت باندې په عقل والقلب دغه نسبت تا نو قضیه معقوله کې نسبت تا اگر که قضیه ملفوظه نه ده قضیه معقوله دي نسبت تا پکې کدا مطابق واقع سره وګدا صدق دا حق ټول مفهوم ده يقابل الباطل دا وضاحت حق په اعتبار د مقابل سره چې د حق مقابل باطل لږه تور په لاشیا بیا ازاده باطل څه وایي یو حکم توای په قول کې یا په عقیده یا په مذهب کې یا په دین کې چې نه مطابق واقع سره قوم مسجد کو دا څنګه حق مفهوم بیان کړ بیا د حق موصوفات ته ذکر کړ او صدق کراله چونکه د حق مرادف په مسائلو کې صدق ذکر کړي دا خبره متوهمه وا چې صدق په مفهومن غیر حق نه دی وینه مفهوم دي صدق ان مفهوم دي حق ته بنا په مسلک الجمهور ها صرف فرق په توصیف کې ده چې صدق صفت قول شایع کثیر ده الدین کې دې پرم کله کله شایع کثیر ده په خلاف ته حق صفت قول او د عقیده او د دین او د مذهب على سبیل الشهود
ټولو کې برابر ده ځکه دا صدق مفهوم نه بیانوي چې ته اشاره کوي چې کوم مفهوم د حقوق مطابق دی واقع ده عین مفهوم دی صدق ده صدق هغه حکم ته وایي یعنی په قضیه کې چې کوم نسبت ته مطابق واقع سره دا ته صدق وایي صدق هم د قضایا او صفات ده ا دې نسبت صفات ده حکم د قضیه د نسبت صفات ده چې مطابق واقع سره یې دا ته صدق وایي حق وایي نو فرق صدق مفهوم نه بیانوي بلکې فرق صدق په موصوف کې بیانوي دا وایي فقط صاف الاقوال خاصه ځکه فرق مفهومي نه باندې چې دې ته اشاره کوي چې مفهومن صدق حق یو دی ما فرق په توصیف کې دا وایي فقط صاف الاقوال خاصه دا شایع کسي د قول کې خاص کر په نور کې استعمالي دي خلک وایي قول صادق اقیم ته صادق وایي او قلیل قلیل عقیده ته صادق وایي او قلیل قلیل اوس وضاحت په مقابل سره کوي وایي قابل الکذب حق مفهوم څه د حکم مطابق صدق مفهوم څه د حکم مطابق باطل چاته وایي حکم غیر مطابق للواقع صدق چاته وایي حکم غیر مطابق للواقع مفهومات یو دي وفرق في توصيفات كرالا وقد يفرق بينهما لأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم دا بعض قائلين دي جمهور خلاف ذکر ده فقد يفرق سره ذکر کوي دا وایي کله کله حق صدق باندې فرق مفهومي خلق بیانوي حالانکه مفهومي فرق نشته ځکه صدق د قضیه صفات کوي لکه حق چې قضیه صفات کوي ا قضیه په نسبتانه خبري مشتمل ده اصل قضیه کې چې کوم ترکیب یې حکایت راغلی او د نسبت نه وجه راغلی اصل کې صدق مفهوم حق مفهوم یو د ذات نسبت صفات دي نسبت کې مطابق واقع سره دي به دا صدق ته دا حق ته او بعض خلک مفهوم کې فرق بیانوي څنګه مفهوم کې فرق بیانوي ذات وایي چې صدق چې دا هغه دغه ته وایي چې نسبت په قضیه کې مطابق وي واقع وجه دا ده چې صدق څه ده انباء وایي صدق معنی اخبار عن شيء على ما هو به لغت کې صدق دې وایي انباء دا د نسبت صفت ده دا د منبع صفت ده صدق انباء وایي د منبع صفت ده چې مخبر اخبار ورکړي شيء على ما هو به په یو صفت څنګه چې دا واقع کې په دې صفت مشتمل انباء صفت نسبت ده اخبار هغه نسبت ورکړي په قضیه کې دا قضیه چې ټول قضیه حکایت ترکیب ده دا هغه نسبت دا باندې سره تړلې دي دا ترکیب حکایت په نسبت پیدا کړی دا چې نسبت نه لري کې پیدا هم مفردات کې مبتدا خبر دا ترکیب حکایت نشته پکې صدق انباء عن شيء على ما هو به توي انباء منبع صفت منبع د نسبت صفت منبع نسبت دا نسبت اصل کې اخبار ورکړي واقعنا لہذا صدق دا د نسبت صفت څه کوم وایي چې صدق تاسو وایي مطابقت نسبت ذهني دا واقع ده او حکمنا الثابت والمتحقق والموجود حق لغت کې ثابت موجود ته وایي علائق بالثبوت والوجود واقع ده نسبت نه نسبت په انتزاعات نه ده اصل شی کې حق موجودي لائق بالوجود والتحقق او واقع ده لہذا حق دی واقع صفت ده نو حق تعالی واقع چې مطابق نسبت سره صدق دا چې نسبت مطابق واقع سره پیدا صدق حق دا چې واقع مطابق نسبت سره دا حق وجه دا چې صدق انباء وایي انباء د نسبت صفت ده نو موصوف په انباء باندې نسبت کړل دا منبع چې دا نسبت دا موصوف بالفاعلیت دي دا مطابق واقع سره حق بمعنى الصادق والوجود علائق بالثبوت والوجود واقع ده نسبت تو انتظار منتظر تابع ده لہذا حق صفت واقع ده په کار دا چې موصوف په فاعلیت واقع کې دا دی وایي چې واقع چې مطابق و نسبت سره آی مطابقي وقد يفرق بينهما ثلاث فرق في ظالمات بين المطابقه تعتبر خلاف مطابقت معتبر الواقع من جانب الواقع او صدق من جانب الحكم نسبت طرف
فمانا صدق حکم معنا د صدق حکم چې مطابقت کی نسبت ته واقع سره ومانا حقیقتي معنا د حقیقت حکم چې دا مطابقت الواقعیه هو چې واقع سره مطابق وي دا باز وي